اباسین یو ځان له شان دی او یو ځان له دبدبه ده. دا هغه اباسین دی چې په ټوله دنیا کې مشهور دی او پاکستان خاص کر په اباسین یادېږي. اباسین ته مخامخ چې کومه خول را روان دی یا د سیند یو بچی روان دی، دا به تاسو وینئ د ده رنګ او کلر بدل دی او د اباسین کلر بدل دی. مشهوره ده چې اباسین خاموشه دی او دی شور نه کوي، خو نن موږ دا نظاره په خپلو سترګو ولیدله چې اباسین بالکل خاموشه دی او دی شور نه کوي، دی زوږ نه کوي، دی د ده ځان له یو درویشانه انداز دی او په یو درویشانه انداز کې دی روا دوا دی او د دې اباسین د لاسه زمونږ پاکستان چې دی د پاکستان تقریبا د نیمې نه زیاته بجلی چې ده هغه د دې اباسین چې پیداوار دی او د دې اباسین عطا ده. او د پاکستان ډېرې شمالي علاقې ډېرې ښایسته ډېرې مزیدارې خو سرسبز و شادابه په دې نه دي چې دا موسم چې دی دا د جون میاشت ده او دلته د جولای اګست په میاشت کې بیا شینکې او دغه شروع شي. دا د شاعرای ریشم هغه مشهور سړک دی، هغه مشهوره لار ده، هغه راهداري ده چې په کومه د صدو نه راسې د پاک چین تجارت چې دی هغه به دې لاره باندې کېږي. نن که تاسو یې د اختر دویم ورځ ده نو ځکه به دې لارې باندې د تګ راتګ د ګاډو رش ډېر کم دی. اوس به ګاډي را روانېږي او به دې چې د پاک چین کومه تجارت په دې باندې کېږي په دې باندې راځي او په دې باندې چې کوم ګاډي راځي نو هغه د اختر د چوټۍ د وجې نه معطل دي او زمونږ قافله چې ده هغه د مرګرو چې کومه ده هغه د بونیر نه راغلې ده، بونیر نه را روان شوي یو زمونږ سره دا ملګري دي. موږ په ټور باندې راغلي یو، د پاکستان په ټور راغلي یو، د پاکستان د حسینو نظارو په ټور راغلي یو او دنیا ته دا ښیو چې پاکستان یو جنت نظیر ملک دی، یو پرامن ملک دی. د پاکستان په ګوټ ګوټ کې امن دی، دلته هیڅ قسم دهشتګردي نشته، دلته ترهګري نشته او ټولې دنیا ته موږ دا پیغام ورکوو چې تاسو پاکستان ووینئ او د پاکستان ښکلا ووینئ، د پاکستان ښایست ووینئ، د پاکستان سیندونه ووینئ، د پاکستان غرونه ووینئ، د پاکستان پربتونه ووینئ، دلته کې ګلیشر ووینئ او دلته کې د دنیا قیمتي لرګي کم ته چې رانجړه ویلی شي په پښتو کې او هغه ووینئ او دا ښایسته ښایسته ځنګلې او د قدرتي مناظرو نه مالامال چې کوم دي دغه دي د علاقې دي. قیمت تاسو په دې عقله باندې څه وایئ چې دا اباسین دی یو درویشانه انداز دی، یو شاهانه انداز باندې روان دی، د اباسین په عقله باندې تاسو خصوصا څه وایئ؟ اباسین چې دی دا خو ډېر زیات مشهور دی او کم شاعر وایي که نه وایي د اباسین چپې د یوسه وایي چې پلار د شګې لټوي مور د سیندونه او داسې مختلف قسم لکه شاعران دا په خپل شاعرونو کې دغه کوي او ډېر مشهور دی په پاکستان کې اباسین. زه خلکو ته دا میسج ورکوم چې څومره د پاکستان کې اوسېدونکي دي هغوی د دې راشي او دا هغه دې وګوري. دا یو اباسین یوسفزۍ یو شعر ویلی به ده پورې چې اغیار ورپکې لامبي زه ترې ګوټ کولی نشم، دا سیند که اباسین دی زه پې اور لګول غواړم. ډېر زبردست.